बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मलगरो द रहमान बाबा नवी कलाम सर स्तاسو په خدمت کې حاضر یم। په نن کلام کې رحمان بابا د درویشانو ذکر کړی دی۔ درویشان کم خلق دي د هغې باره کې رحمان بابا څه فرمایلی دي هغه به وایو۔ اول به زه تاسو ته مختصرا داسې ووایم چې درویشان هغه خلق کم چې د الله د رضا حاصلولو دپاره او د عبادت دپاره د دنیا کارونو ته یې شا کړې ده، دنیا یې پرېښې ده او د الله تعالی عبادت او د انسانیت خدمت ته یې کار ویلی دی۔ نو راځئ چې وورو چې رحمان بابا د داسې خلکو په باره کې څه وایي۔ په نظر که څوک په کار د درویشانو که نظر کا څوک په کار د درویشانو خود به وویني وقار د درویشانو۔ رحمان بابا فرمایي که څوک د درویشانو یعنی د خدای د دوستانو په کار باندې نظر واچوي نو هغې ته به پخپله د هغوی د وقار د عزت اوچتوالي او اعلی مقام پته ولګي۔ په دغه لارې به ورشي خدای رسول ته که څوک یون کاندي په لار د درویشانو۔ که څوک د خدای او رسول ته وررسېدل غواړي مینه ورسره کوي نو هغه دې د مخلصه درویشانو لاره خپله کړي۔ د دوی په دنیا کې بغیر د خدای او د رسول د مینې نه علاوه نور څه کار نه وي نو چې څوک ته دې لاره خپله کړي نو هغه به هم خدای او رسول ته ورسي۔ هر گفتار به د خدای په در قبول وي چې قبول یې وي گفتار د درویشانو۔ او کومو خلکو چې د درویشانو خبره منودې ده او د هغې په طریقو یې عمل کړی دی نو د دې دا طریقې او د دې دا خبرې به الله تعالی هم خوښې کړي۔ هسې ګرم بازار بل په جهان نشته لکه ګرم دی بازار د درویشانو۔ په دنیا کې د درویشانو چې څومره ګرم بازار دی داسې بل ګرم بازار به چرې هم په نظر را نشي۔ یعنی د درویشانو په بازار کې خلق د بلې دنیا سودا کوي، دې سره د بلې دنیا د سودا فکر وي او ښه مشغول وي پکې نو نور خلق داسې نه وي۔ په یو قدم تر عرشه پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو۔ درویشان چې ځمکې نه یو قدم واخلي نو بل یې په عرش معلا لګي او دا سټوکه نه ده بلکې ما د درویشانو رفتار لیدلی دی، ما ته معلوم دی۔ دلته رحمان بابا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج واقعې ته اشاره کړې ده۔ هومره خلک یې زیارت که پس له مرګه جوړ بازار وي په مزار د درویشانو۔ هر کله چې یو رسېدلی درویش په حق ورسي نو د جون نه زیات په مزار یې میله لګېدلې وي۔ د هغې وجه دا وي چې ټول عمر یې د خپل خدای او د هغه بندګانو سره مینه کړې وي نو د هغه نه پس د هغه بندګان د سره هم مینه کوي۔ بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي لکه خاورې په دربار د درویشانو۔ د دې دنیا څومره بادشاهان هم چې دي هغوی لکه د خاورو د درویشانو په دربار کې پراته دي۔ دې شعر مثال نن سبا د عبدالرحمان بابا په خپله ګرځېدلی دی چې د وخت هر حاکم یعنی بادشاه یې دربار کې حاضري ورکوي او عقیدت په توګه یې ورباندې یو ښکلی او زړه راښکونکی ګنبد هم جوړ کړی دی۔ هر بهار لره خزان په جهان شته دی خزان نه لري بهار د درویشانو۔ په دې دنیا کې چې څومره سپرلی هم دي خزان ضرور لري، یعنی سپرلی ختم شي بوټي ختم شي د درویشانو چې کم سپرلی دی هغه چرې هم خزان نه لري، یعنی دی هر وخت تر و تازه دي او په خپل کار کې مشغول وي۔ د جنت د باغ ګلونه به یې هیر شي که څوک وویني ګلزار د درویشانو۔ که چرې یو ځل څوک د درویشانو ګلزار یعنی دنیا وویني نو د هغه نه به د جنت ګلونه هم هیر شي۔ مطلب دا چې د عاشقانو بیله دنیا وي د هغوی د خپل محبوب دیدن سره کار وي، هغوی ته چې د یار وصال نصیب شي نو هغه د جنت اړو تپوس نه کوي۔ چې دنیا یې کړه د خدای د پاره ترکه صد رحمت شه په روزګار د درویشانو۔
چې د خدای د پاره د دنیا مینه پرېښوده او نور یې هیڅ مطلب نو زه د درویشانو په دې نیکه رویه او مینې او اخلاص او پروزګار یو سل ځله رحمت وایمه. د قارون و حال ته ګوره حال یې څه شو، راشه مه کوه انکار د درویشانو. قارون او درویش د یو بل ضد دی. درویش سخي وي او قارون ډیر زیات کنجوس تیر شوی دی چې اوس د کنجوسۍ استعاره ګرځېدلې ده. بابا وایي چې تاسو د درویشانو د حقیقت نه انکار مه کوئ او که کوئ نو د قارون حال په زړه کې چې د دنیا د مینې له کبله د خدای پاک تباه و برباد کړو. یعنی درویشانو غونتې ژوند تیروئ او د قارون غونتې دنیا سره مینه مه کوئ. په هر چا چې د غضب لینده کړه خخه، خطا نه مومي ګزار د درویشانو. هر څوک چې د درویشانو په قهر او غضب کې راګیر شي هغه خدای پاک تباه کوي. د دوی ناراضګي خدای پاک ته چرې هم قبوله نه ده. که مراد دنیاوي اخروي غواړې هرگز مه پرېږده جوار د درویشانو. جوار مطلب دی نږدېوالی، ګاونډتوب، ملګرتیا. که چرې څوک د دنیا او د آخرت کامیابي غواړي نو هغه له پکار دی چې د درویشانو استانه ملګرتیا او محفل نه پرېږدي. درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شاه چې بیان یې کړو کردار د درویشانو. د دې غزل اهمیت د دې غزل د اخیری شعر نه پته لګي. بابا وایي چې د رحمان د ټول دیوان د دې غزل نه زار شه چې پکې یې د الله تعالی د دوستانو او درویشانو پوره کردار بیان کړی دی. ملګرو دا د رحمان بابا غزل او تاغې لږ تشریح او وضاحت. اجازت غواړم د الله په امان.